اللہ رب العالمین قرآن مجید کی فرمائی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تاسو چې د جبونا الفاظ بیانوي کمی خبری کوي د دې تمام الفاظو ریکارډینګ کیږي او دا تمام الفاظ دا د پرشتو په نگرانی کې کیږي او د هغوی سره دا تمام الفاظ چې کوم دی جمع کیږي. د انسان جبا دا د دریو حالتو نه خالی نه وي چې دو حالتونه د انسان د فایدې لپاره دي او یو حالت چې کوم دی هغه د انسان لپاره د هلاکت ذریعہ ګرځي. انسان په ژبه باندې ښې خبرې کوي، په خوش اخلاقۍ باندې خبرې کوي، د الله رب العالمین ذکر کوي، تسبیح بیانوي، کبرایي د الله رب العالمین بیانوي، د قرآن مجید تلاوت کې د ټول په نیک اعمال کې راځي. یعنی انسان په خپل ژبه باندې د خیر ښېګړې کار کوي، دا د انسان د فایدې لپاره. او بل هغه انسان چې هغه په ژبه باندې داسې الفاظ بیانوي چې هغه د ګناه الفاظ وي، کنځلي ویناګانې کوي، غیبت کوي، بهتان لګوي، په خلکو باندې الزام لګوي، د خلکو سپکاوي کوي، د خلکو عیبونه لټوي، ګانې بجانې وایي په ژبه باندې، د انسان ګناهګار دی. او یا د انسان لا یعنی خبرې کوي په ژبه باندې چې د هغې د دنیا او د آخرت څه فایده نه وي، نو دا انسان په نقصان کې. بیا د دې دواړو په مابین کې چې انسان په ژبه باندې نه ښې خبرې کوي نه بدې خبرې کوي، دا خاموش دی. نو خاموشتیا هم د انسان دپاره د نجات ذریعہ ګرځي، من صلت نجات. لہذا کله چې هم انسان ذلیله شوی دی، پښمانه شوی دی، انسان چرته په مصیبت کې مبتلا شوی دی، نو هغه به چرته د خاموشۍ نه مبتلا شوی، هغه به خامخا د غلطو خبرو نه مبتلا شوی.